نو مفتی فدا محمد صاحب اول باغی باندې بحث کولو چې مثال عذاب کله به روح ته کله به د جسد د نفي د پاره دلیل پیش کول اخیره کې بیا اتفاق توي رازو زم د جسد انصری د حیات په تعلق د روح سره قائلم اغا دون تعلق چې بقدر ما يتعلموا يتلذذوا دي استاد محترم ته د خډيره بهتره خبره ده یو تاریخي فیصله وشو خو دومره خبره ده چې حکم ولیک اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم محترم اکثر مرګري پښتنه کوي چې دا مناظره مونږ په دې نتیجه باندې اون رسیدو چې مناظره کې مفتی فدا محمد صاحب او مفتی محمد ندیم صاحب دامت برکاتهم کوم بحث وکړ نو په دې بحث کې مونږ په نتیجه او خلاصه باندې پېنو شو مختصرا تاسو خبرې عرض کوم محترم مسلمانانو زمونږه د دې پنځپیران سره دا بحث په مسله د عذاب او ثواب د قبر باندې چې روح جسد او انصری ته په دې قبر کې جسد او انصری چې کوم د پنځ دې ته عذاب ثواب حیات سوال جواب د دینه کې سره د تعلق درو الحمدلله په دې باندې استاد محترم بهترین طریقې سره مناظره وکړه باغی باندې د پنځپیرانو داوو لیکله چې داغي کوم عقیده وا اغه ته داوو لیکله باغی باندې استاد محترم بیا وضاحت وکړو او باغی باندې حکم هم ولګو ډېر بهترین طریقې سره بیا باغی کې استاد محترم د پنځپیران د کتابونو دا عبارتونه پیش کړل چې دوی وی چې په دې قبر کې دا کم بدن د پنځ کې دي اس قسم جن نشته نه عذابونه شته نه ثوابونه شته مفتی فدا محمد سے یقینا د خپل جماعت د نماینده په حیثیت باندې حق د خپل جماعت د نمائندګي ادا کړ هغه دا چې د دې جماعتي عقیده دغه نو مفتی فدا محمد صاحب اول باغی باندې بحث کولو چې مثال عذاب کله به روح ته کله به د جسد د نفي د پاره دلیل پیش کول اخیره کې بیا اتفاق توي رازو زم د جسد انصری د حیات په تعلق د روح سره قائلم اغا دون تعلق چې بقدر ما يتعلموا يتلذذوا دي استاد محترم ته د خډيره بهتره خبره ده یو تاریخي فیصله وشو خو دومره خبره ده چې حکم ولیک چې کوم سړی دا عقیده نه مني داغه متعلق د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند عقیده سره داغي څه حکم دي هغه حکم باندې اختلاف راغی مفتی سے محترم مودي زما عقیده د خپل جماعت د نمائنده په حیثیت ناستم او د منکر حکم ځلې کوم چې کوم زمون کتابونه زمون علماء زمون مدارس لیکلي فتوا ورکړي لیکن هغه ته دې تیار نشو د مناظره خو یقینا بهترین وشو اوس باج ملګری داسې دي چې هغه ذهنونو کې شکوک شبهات هغه ځان له پیدا کړي نور مناظره الحمدلله ډیره صفه څه خبره تر پکې نشته چې هغه سړی وي چې دې مناظره کې صفات شو او بیا که تاسو د مناظرینو د دوړ مناظرینو حال کتلی حالت هم په دې باندې گواهی ورکړي چې مناظره څنګه طریقې سره مزیدار شو یو خډیر د خوشاله خبر د جانبینو دلایل او جانبینو خبره ترې ډیر په نرم انداز سره او ډیر د یو بل د خبر اوریدو په لحاظ سره شم ډیر مزیدار بهترین الله دې چې بیا د مجالس او په دغه طریقې سکی او دیمه خبره پکې بهترین دا شوی د چکل مناظره او د مناظرین بعد خو په اتفاق سره جانبین د غزین رخصت شو تام ډیر بهترین او دریمه خبره الحمدلله جانبین طرف نه چې څومره بحث شوی دی د یو بل قدر احترام ساتل دي که خبره طرف کې یو جانب نتیزم شوی دا الحمدلله دوه جانب خبره رپد پکړی دا او ډیر ښه طریقې سره دغه مجلس هغه رونق او هغه مجلس هغه آداب او خیال ساتل کوشش دوه جانب وکړي اوس مناظره کې الحمدلله مفتی سے محترم د علماء دیوبند ترجمان په حیثیت تاسو ګورئ مفتی سے محترم کا تفسیر حواله ورکړي پاکیم ته دیوبند حواله ورکړي د اهل سنت حواله ورکړي مفتی سے محترم کا د فتوی خبره کې هغه هم الحمدلله د علماء دیوبند کتابونه کوي په دې باب سره چې زمونږ تعلق د دیوبند سره دی علماء دیوبند چې څه لیکلي الحمدلله هغه موږ منو خو بس دغه مسله په اخره کې اختلاف پاتې شو چې باغ منکرینو باندې حکم را نغی او کې دي چې مفتی فدا محمد صاحب په دغه حکم لګولو کې د خپل جماعت سره مخکې اتفاق کړي هم وي چې حکم باندې لګوم ځکه مخکې مفتی فدا محمد صاحب سره چې مخکې په 2017 کې کوم مجلس شنو باغی کوم د خپل عقیده ذکر کړي او زما تعلق درو سره منم البته دار چې حکم نه لګوم
اول نه چې څنګه هلته پوزیشن کې اخره کې ومغه بیا دلته چې اول نه کم پوزیشن کې اخره کې حالت بیا جوړو نو دغه شان ترتیب وشو الحمدلله ډېر بهترین طریقې سره الله پاک دې موږ تاسو ته په خپل عقیده د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند مذهب حنفي استقامت راکړي او دا زمونږ پاک جماعت د علماء دیوبند دی پاک عقیده الحمدلله هر ځای کې بیانول شو کتابونو په حواله سره دلایل په حواله سره د بحث په حواله سره الحمدلله او دا زمونږ مشران دي دا زمونږ اکابر دي دا زمونږ استادان دي دا غي په طریقه باندې او په خپل عقیده او په خپل مذهب باندې جون تیرو الله پاک دې موږ تاسو ته په عقیده اهل سنت والجماعت علماء دیوبند مذهب حنفي استقامت نصیب کی واخر دعوات الحمدلله رب العالمین.